روړه سپېلني چې پې لوګی کم بیا پې د چا سترګې لګېدلې دي. ناظرینو دا شعر د پښتو د ادب ستر شاعر ښاغلی حمزه صاحب. حمزه صاحب وایي د سپېلني زموږ سپېلنی چې موږ ته په اردو کې هرمل ویلی شو. هرمل سپېلنی د زموږ د پښتو د ثقافت کې یو ډېر اهم مقام لري. سپېلني چې کله نظر ماتی شي نظر ولګي نو زمونږ خلک د هغې نظر ماتي دپاره د هغې د بد نظر اوښکول لپاره سپېلني لوګی کېږي. نو ځکه حمزه بابا وایي چې روړه سپېلني چې پې لوګی کړم بیا پې د چا بد نظر لګېدلی. ملګرو د سپېلنو سیزن شروع دی. زمونږ د نوښار په سیمه کې چې کوم غریز علاقه ده د هلته د دې بوټي نن ګلونه کړي دي. هر طرف ته یو ښایسته خوشبويي خوره کړې ده. مونږ خو سهار چې راپاڅو بازار کې ګورو غریبان خلک یو غریب سړی به لوګی کوي د دکان کې به لوګی کوي. هغه لوګی هغه دانې به چې کوم دی هغه به لوګی کوي د نظر ماتي دپاره. خو ملګرو تاسو خو کتلي بازار کې هغه نظر ماتي هغه لوګي دپاره هغه تاسو دانې صحیح کړي دي. خو نن تاسو ته زه د هغې ډکې هغه چې کوم دغه دی هغه ډکې تاسو ته نن زه ښایمه. مونږ دې وخت کې ولاړ یو د شاهکوټ په سیمه کې شاته نورآباد آبادي ده د شاهکوټ آبادي ده او په دې لویه سیمه کې د ښایسته سرسب شاداب صحرا کې د سپېلنیو دا ډکې لګېدلی دی. او نن هغه سپېلني چې کوم دی په ګل باندې دی. څه سپېلني چې کوم دی غوټۍ دي څه په ګل باندې دی. ګل نه بعد بیا راځي هغه سپېلني هغې کې به دانې جوړېږي. لکه تاسو دا ګورئ دا سپېلني نن دا زموږ خیاط تاسو ته ښایي دا غوټۍ دي ښایسته. دا غوټۍ چې کوم دي دا به غوټۍ شي او دا دانې دي. دې کې به نری نری دانې چې کوم دی هغه به څه وخت بعد به هغه دانې شي. دا د سپېلني ډکې. دا ډکې چې کوم دا صحرایي ډکې دی یعنې خشک علاقې کې دا ډکې کېږي. ډېر ښایسته دی شین ډکی وي. څه وخت بعد دا اوچ شي څه وخت بعد دا وي د دې 2-3 میاشتې دې وي او بیا دا مونډ چې کوم دی بیا مونډ وي بیا دا مونډان راکېږي شین کېږي. تاسو ګورئ دې ګل ته دا ګل دی د سپېلني دغه ګل تاسو وګورئ ښایسته ګل دی. 2 قسمه ګل دی زیړ سپین د سپېلني. نو ځکه خو ورته وایي چې دومره ښایسته ګل دی ځکه خو بیا شاعران هم په خپله شاعرۍ کې دا زمونږ دغه کېږي. نن تاسو ګورئ دا ټول علاقه چې کوم ده دغه نه ډکه ده د سپېلنو نه ډکه ده. تاسو دا منظر چې کوم دی دا په کیمره باندې بل شان ښکاري خو چې کله تاسو دلته په خپلو سترګو باندې دا دغه منظر تاسو وګورئ نو څه عجیبه غوندې خوشبويي ده عجیبه غوندې ماحول دی ښایسته ماحول کېږي. دومره ښایسته ماحول چې د عقل ورته وخوځي. د خشک علاقې ډکې تاسو دا ګورئ دا ښکاري ته دا غوټۍ دي چې او بیا ورته دې وګورئ دا ورته به بل چې مونږ ورته هغه دغه وایي څومره ښایسته ډکې او څومره ښایسته یو دغه پې د اورکۍ پې ګرځي. تاسو ګورئ ملګرو زما د دې دغه مطلب دا دی چې مونږ تاسو ته هغه دغه وښیو هغه سپېلني وښیو. سهار خو مونږ ته ما څنګه ویلي چې سهار مونږ راپاڅو بازار کې هغه یو غریب سړی وي خپل دغه لپاره رزق دپاره هغه لوګانونو کې لوګی کوي چاته موټرو کې چاته لوګی کوي. خو مونږ تاسو ته نن هغه پریکټیکل هغه شی وښیو چې دا هغه سپېلنی کوي کم چې پخوا به خو دا دغه نه وي نه به دا سپریګانو او نه به دا بل څه د ماشو سپریګانو. نن زمونږ په پهاړي علاقو کې دا خلک چې کوم دی عمده د دغه لپاره لوګی کوي هم د ماشو لپاره لوګی کوي او هم د خوشبو لپاره عمده دا شی لوګی کېږي.
وګورئ ډېر ښایسته منظر دی، هر طرف ته د سپیلني ډکې ډکې دی، ښایسته ګل دی. څه وخت بعد به دا ګل چې کوم دی دا به اوچ شي، اوچ به شي او دا سپیلني به چې کوم دی بیا به دا مقامي خلک راځي او دا به بیا ریبي، څه نه به دانې وکاږي او څه نه به دا دوچیږي او هغه وچېدل چې کوم دی هغه به څوک دغه کوي د نظر ماتې دپاره، د خپل د کور د خوشبو دپاره به هغه سوځوي. ملګرو هرمل دا بیا طبیبان چې وایي د هرمل په ډېرو قسمونو کې د دانې چې کوم دی په ډېرو قسمونو بیمارو کې هغه پکارېږي، هغه عینه د حکیمان صاحبان چې کوم دی هغه دوایانې هم جوړولی شي، خوشبو کې هم پیدا شي او په نورو دغه کې ډېر بیمارو کې دا هرمل دغه چې کوم دی دا استعمالیږي. ملګرو زه به نور څه ووایم، هر طرف ته ښایسته د سپیلنیو د ډکو خوشبو ده، ګلونه دي هر طرف ته. تاسو ګورئ غواګانې وګورئ بغیر دغه سریږي، هر طرف ته ښایسته هواګانې چلیږي. نو زمونږ د دې ویډیو مقصد صرف دومره و چې مونږ تاسو ته په خپلو دغه باندې دا د سپیلنو د ډکې ته وښیو. یقینا ملګرو تاسو به زمونږ دا پروګرام خوښ شوی او موږ په دې کې تاسو موږ کمنټس راکوئ زموږ پروګرام ته دا څنګه ولګېدو او زمونږ زه نن په دې خبرو باندې اجازت غواړم د ناروان پروګرام باندې. ډېره مهرباني والسلام.